مامون الرشید یو بادشاہ هغه په کال کې د علماء یو مجلس جوړو څنګه چې ستاسو د لوپران د ډمانو مجالس جوړي چرته غټ لوپوري او زه ستاسو مشر یم عجیبه کار دی مسجد لمون متقیان ګورو او پارلیمنت له فاسقان وو نو ضمیر سونه خراب شوی مسجد د ګرځو ګردو نو داسې کس ګورو چې یاره تقواداري ظاهري متبع د سنت اوټونه چې راشي نو ګرځو ګردو چرته لوی لوپر بدماش زناکار ګورو زمونږ ضمیر دونه خراب شو مونږ دونه جاهل شو په دې هم پوه نه شو چې پارلیمنټ څه ته وایي مونږ په دې هم پوه نه شو چې مشر چا ته وایي دا خو د مسجد د امامتۍ نه زیاته اهمه مسله وه نبی علیہ السلام وفات شو دو امامتۍ یو مسجد کې مصلی خالی شوه دا به څوک سنبالي دویم امت دغسې پاتې شو د دې مشر به څوک دا خبره دونه ضروري وه مونږ کله چې مړی وشي هر څه میر شي ټول توجه مړي ته لیکن توی شوه چې نه تر هغې مونږ د نبی علیہ السلام دفن ته فارغ نه یو څو پورې چې دا مسله حل کړي نه هسې نه د دې ګاډي لا واګې د غلط سړي لاس کې رانشي امت به تباه شي کمزوري سړي لاس کې رانشي کومه نقشه چې محمد علیہ السلام قربانۍ سره جوړه کړې وه او په کم نهج محمد علیہ السلام امت پریښو د امت به په دې ځای پاتې نشي دا خبره دونه ضروري وګڼله چې 3 ورځې د نبی علیہ السلام لاش مبارک پروت دی خخیږي نه څوک وزګار نه یې دیتا او بیا د انتخابات شروع شو د انتخاب دار و مدار د ټول ناولې په دې کې خود چې محمد علیہ السلام فرمایي الائمة من قریش څوک مشر جوړی نو خاندان خو ګوره که نه چې د خاندان څه دی د خانداني شرافت او وجاهت شته او که نشته د چا میندو په کلبونو کې ګډېدل کړي دي اب امت څه سنبال چا میندو پر 2 لکانو سره په یو ډیکس باندې کالج او یونیورسټي لیدلې ده اب امت څه سنبال حیا څه پیژني غیرت څه پیژني ناموس څه پیژني مور څه ته وایي خور څه ته وایي او دویم ده مخې ته یو نقشه پروته